د ملک د نورو ښارونو سره سره په سوات کې هم د ګرانوالي په خلاف احتجاجي لړۍ روانې دي او منګورا ښار کې هم خلک په احتجاج دي. په دې حواله د تاجرانو مشر عبدالرحیم خان، د چرګانو یونین صدر شیرعلي او د وړو تاجر او نورو خلکو صداسې وویل. د نرخونو د بړاوېدو بنیادي وجوهات دا دي چې زمونږ په حکمرانانو کې دا نااهله نالایقه کرپټ بددیانته خلک په کرسو باندې ناست دي او زمونږ د غلطو فیصلو په وجه هغه خلک چې هغه ریډه نشي چلولی هغه ایوان به څنګه وچلوي. نو بدقسمتي دا ده چې کله موږ ته داسې وغوټ د موقع فراهم کېږي نو موږ فیصلې غلطي په دې وجه باندې دا نرخونه حد ته ورسېدو. دویمه خبره دا ده چې اشیاء خوراک کله کمیږي او ګاک پې ډېرېږي نو دا ګرانېږي او چې اشیاء خوراک ډېرېږي ګاک پې کمیږي دا ارزانېږي. دا د مارکیټ تشریح ده خو چونکې زموږ د حکمرانانو سره د قوم د سره سوچ نشته، د غریب ولس سره سوچ نشته، د محنتکشو سره نشته. خلک ټول چې کوم دی بکاریان شو. زمونږ حکمرانان هم خیراتیان دي او زموږ قوم چې کوم دی هم خیراتي شو. بهر دنیا نه چې کوم امدادونه موږ له راځي دا ظالمان هغه د زکات د خیرات هغه رقمونو باندې هم ناست نه ورکوي. نو لهذا چې کله حکمرانان مخلص نه وي عوام به د دې شدید مشکلات به د دوچار کېږي او دا مشکلات پریشانۍ به ورځ تر ورځه بړوېږي. ګرانۍ په دې وجه راغلی د چر ده بهر منډه کم پروټین راځي که نه نو هغه په بندرګاه باندې ولاړ دي. د هغې ټیکس دومره زیات دی چې دا کمپنیانو والی نشي ورکولی. نو په دې وجه باندې دا ګرانۍ راغلی دی. که دا کله رازاد شي نو خامخا یوه نیمه میاشت 2 میاشتې په دې په تیارېدو کې لګي. دا چرګان په دې وجه باندې چې دا ډېر ګران دي لکه په 800 په 900 روپۍ چرګ دی. که زه یې راوړم خو بل هم نه دي چې نن 2 کیلو نو سبا پاو کم 2 کیلو چې 2.5 کیلو نه بیا پاو باندې 2 کیلو نو دا وزن هم کمی. نو په دې وجه باندې نه یې موږ راوړی شو نه یې خلک اخیستی شي. ولې چې حساب وکړې نه په 800 روپۍ چرګ پرېوځي دا به څوک والي. یو هفته مخکې په 2400 2350 پورې एकदम لکه په دې هفته کې دننه داسې وښودو چې نن په 3000 روپۍ د میل ریټ دی. کیم نشته هم نو وایي غنم نشته دی. تپوس وکړې میل چې څه مسله ده وایي د غنم بحران دی. غنم په 13000 نه والا 14000 پورې غنم دی. نو چې دا دونه ګران هغوی نو پیسه په خپله موږ نه پوهېږو. موږ دکانداري ختمه کړله. دوکانونه شل پراته دي. خرڅ وړو سره بلکل نشته دی. نو سهار ته په خپل چې راشو ټول سرکار وړو بس په قطار د خلک ولاړ دي راته او 15-20 تلې راځي او هغه داسې یي چې بس شعور نه پکې خلک کوي او په خپله ډېر خفه کړي دي. په دومره لږ وخت کې کومه ګراني چې حکومت راوسته د غریب ژوند هغو تنګ کو او خلک چې دی فاقې طرف ته روان دي، خودکشۍ طرف ته روان دي. یو بیان راغلی او یو کور کې ماشومانان مړه دي، یو زنانه مړه ده د څه د وجې د ولږې د وجې. سبا له به دا حکمرانان راځي او موږ ته به څه وایي چې موږ له وټ راکړه. قسم په خدای که موږ سره یا ودرېږو په دې ټایم کې پارټي بازي پرېږدئ. پی ټي آی کته او نواز شریف بره او عمران خان بره پرېږدئ دا خبرې. راوځئ یو قوم جوړ شئ د ګرانۍ خلاف ودرېږئ. پوه شوې موږ نه د یو پارټۍ سره تعلق ساتو خو مهرباني وکړئ. نن سبا د غریب سړي 800 روپۍ دیاړي ده تا هغه ته یې په 3300 روپۍ وړه دي تا هغه ته یې په 9000 روپۍ چې دی وړي دي. ته ماته دا ووایه هغه د خپل کور کرایه ورکړي هغه د بجلۍ بل ورکړي که هغه ولګي په 3300 روپۍ وړه والي د قیامت نښې شروع دي. که هغه موږ وزیر اعلی محمود خان ته وایو، شهباز شریف ته وایو، وزیر اعظم صاحب ته که هر یو یي موږ د یو پارټۍ سره تعلق نه ساتو. مهرباني وکړئ غریب باندې چې تاسو کم ظلم شروع کړی دی دا ختم کړئ. هر زموږ ژوند دومره تنګ شوی دی چې کم سفید پوش خلک چې دی هغه نن سبا جړال راغلي دي. کم چې ګاډۍ والا دی هغه به څه کوي، کم چې غریب دی هغه به څه کوي. نن سبا ته لاړ شه دغسې غریبانان ولاړي چې ته یو کس ته ووایې چې راشه زما سره څه کار دی درې ستا په خپو کې پراته یي جاړي وروره ته خو دې بوځې خو موږ به ماشومانانو له څه وړو د شپې. مهرباني وکئ په دې ګرانۍ باندې لږ غور وکئ. که هغه د دې ذموار چې دی هغه وفاقي حکومت دی که صوبایي دی موږ د ټولو نه ډیمانډ کوو چې وروره زموږ دا مسلې دي حل شي. که نه موږ به بیا مجبوره شو په نشاد چوک کې نه، اسلام آباد کې نه، په ډي چوک کې نه، موږ به په ټول پاکستان کې احتجاج کوو. د ګرانۍ او د وړو نشوالي په حواله د خلکو دا وینا وه چې حکومت د وړو سره سره نور خوراکي مواد هم په بازار کې په کم قیمتونو خلکو ته په اسانه ورکړي او خلک د نور په احتجاج نه مجبوره کوي او دا د ریاست اهمه ذمهواري ده.